أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا من بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة الأعراف نهم سپارہ آیات نمبر 127 دین مخ کی آیاتونو کې دا واقعیا تیر شو چې موسی علیه السلام جادوګر سره مقابله وکړه. جادوګر هغه چې کوم دي مسلمانان شو ایمان راوړو په حضرت موسی علیه السلام باندې او فرعون د مغلوب شو. د فرعون چې کوم وزیرانو کوم خاص خلک یو نو هغه فرعون ته وی چې تبه د موسی علیه السلام او بنی اسرائیل د کشان د آزاد پرې دي زګه ته مغلوب شوي خو صرف په یو مقابله کې مغلوب شي نور خو ته په دې باندې غالب دا بنی اسرائیل د کشان د آزاد م پرې دا او موسی علیه السلام د کشان د آزاد م پرې دا زګه دې ته آزاد پرې دي دا بنی اسرائیل بیا ستا عبادت نگي او ستا په خوښه تا کوم بوتان او ستورو نور اوس په مې ورلتا مقرر کړی دغه عبادت په نگي ودغه هغه واقعیا بیانېږي. وقال الملأ اول سرداران من قوم فرعون د قوم د فرعون اتذر موسى آیت پرېږدي موسی علیه السلام وقومه او قوم دغه ليفسد في الارض د پاره دي چې دوی فسادو کی پزماکه کی په دې پزماکه فساد جوړ کی ويذرک او دوی پریدي تعالی را ستا عبادت په پریدي والهتک او استاد خدایانو معبودانو هدایت عبادت په پریدي والهتک نو فرعون خپل ځان دی انا ربکم الاعلى د ټول لوی رب یم د خپل رب نه غاڼو د خلق وړاندې خود دا اظهار نه کوي چې زما بل رب کوم شته دی اگر چې د ځلنه دا خبره تسلیموله چې زما رب چې کوم دی هغه الله دی او خلکو ته دا خبره نه ظاهره ولا دندګي الله وی والهتک نو دا کله چې د سردارانو او وزیرانو بشیرانو دا خبره وکړه چې کوته دا موسی علیه السلام او دغه رنګ د موسی علیه السلام قوم بنی اسرائیل آزاد پرېږدي نو ويذرک دوی بستا عبادت پریدي والهتک او استاد خدایانو عبادت پریدي نو فرعون خپل ځان ته نور خدایان نو نیول خو خبر انا ربکم الاعلى والهتک نه مراد مفسرین وی چې بعض خلک خود سیو چې هغه فرعون سره خواته پاتې کېدل نو غیب راتل فرعون ته ډایرکټ سجده لګولې خو چې کوم خلک بلریو نو غي د فرعون مجسمه جوړې کړې وي داغه شکلونه جوړ کړیو تصویرانه جوړ کړیو بوتانه داغه جوړ کړیو هغه ته به سجده لګولې نو دلته کې چې دی وی ويذرک دی بستا عبادت پرېږدي والهتک او ستا په خوښه شتا د دې لپاره کوم خدایان ټاکلي دي هغه عبادت پرېږدي او بعضی مفسرین وی چې نه بعضی دغه ته چې کوم دی د غوا د عبادت رواجو نو خلکو به د غوا عبادت کو خو د غوا د عبادت په د فرعون په خوخه سره کو فرعون ورته چې د غوا عبادت کوي دا وړه وړي خدای دی او زه ټول نه لوی خدای ما او دغه رنګي باز خلک به کوكب پرستو د ستورو عبادت په کو نو د ستورو د عبادت په د فرعون په حکم سره کو فرعون ورته د ستورو عبادت کوي بعضی چې کوم دی غي په سپوږمۍ عبادت کو غي دغه به د فرعون په خوخه سره فرعون به حکم کړو چې د ستورو د سپوږمۍ عبادت کوي نو دلته کې مراد ويذرک دی بستا عبادت پریدي والهتک او تا چې دي ته کوم خدایانو د عبادت حکم کړی دی نو هغه خدایانو عبادت په دی پریدي خو دی بیا هو آزاد شو کنه او چې آزاد شو موسی علیه السلام پیغمبر دی
هغه چرته دا حکم نه کوي او خلق دا چې کوم خلق په بت پرستۍ کې مبتلا نو هغه د بت پرستۍ نه راوړي یو الله طرف ته ودري نو قال الملأ نو اول هغه سرداران من قوم فرعون د قوم د فرعون اتذر موسى آیت پرګدي موسی علیہ السلام آزاد وقومه قوم ددو ليفسدوا في الارض وجدي فسادو کی پزمکه کی ويذرك او دوی بستا عبادت پرګدي والهتك استاد معبودانو استاب خو چې کوم معبودان تا ټاکلي د عبادت پرېدي قال نو فرعون اول سنقتل زرد جزب قتل کما ابناءهم د دوی زامن ونستحيي من بجوندې پرېدو نساءهم د دوی لونه د دې جنکای وإنا فوقهم قاهرون او بشک مون خو بدی باندې زوروري فرعون وی چې اگر د یو مقابله کې خو مغلوب شوم مون کمزوري شو خو نور هم موسی عليه السلام او د موسی عليه السلام چې کوم قوم دی بنی اسرائیل به هم زورور یو کنه او دې چې نه پرېدما څنګه چې مخ کې د موسی عليه السلام د پیدایش په وخت کې 90000 یا 70000 ماشومان قتل کړي دي دک شنبوس بیا هغه سکیم بچلوما او د دې چې کوم الکان دی هغه قتلوما او چې کوم جینګي هغه پرېدم د خپل خدمت لپاره دې چې آزاد نه پرېدم نو فرعون دا خبر وکړه قال فرعون ویل سنقتل زرد جزب قتلوما ابناءهم د دې زامن د دې الکان ونستحيي ژوندې به پرېدم نساءهم د دوی رونه یعنی جینګي وإنا فوقهم قاهرون بشک مونږ به دوی باندې زورور یو مونږ به دوی باندې زورور یو اگر کو په یو واقعیا کې مونږ ناکام شو نور موږ زورور قال موسی علیہ السلام فرمایل لقومه خپل قوم ته استعینوا بالله تاسو مدد غواړئ د الله نه پیغمبر هر ټیم کې خلق الله طرف ترابلی او چې کوم دنیا فرض خلق وي هغه د خپل زور نه غاویر وي هغه خپل زور خلقو تخي زبدا چلو کوم هغه چلبو کوم کسان بمړه کما قطر وې کما الکان به قتل کما جنګه بوله ژوند دې ای ټول خپل ځان خبرې کی او پیغمبر په هر ټیم کې خلق الله طرف ترابلی موسی علیہ السلام دا اونې چې تاسو سره ما سیو تو فرمایل قال موسی علیہ السلام فرمایل لقومه خپل قوم دا استعینوا بالله تاسو مدد غواړئ د الله واصبروا او صبر کوئ ان الارض لله بشک ازمکه د لله خاص الله دا یورثها په میراث کې ورګوي الله تعالی د ازمکه من هغه چاته یشاء چې اوغواړي من عباده د خپل بندگانو نه والعاقبه للمتقین او بهترین انجام د متقینانو دی موسی علیہ السلام ته فرمایل چې د الله نه مدد غواړئ او صبر کوئ د ازمکه به تاسو ته حواله کیږي ځکه د ازمکه د چا ده دا خاص ته الله ملکیت دی د ازمکه دا د فرعونیانو نه ده د الله ملکیت دی یورثها من یشاء من عباده نو دا په میراث کې د ازمکه الله هغه چاته ورکی چې څوک د الله خوښ شي او خوښیږي څوک چې کوم سړي کې تقوا وي د الله یری پکې د الله په خوخه باندې چلیږي نو روسته نو هغه خلق به د الله خوخیږي او د الله د ازمکه د اختیار ورکی والعاقبه للمتقین نو الله فرمایل والعاقبه او بهترین انجام للمتقین د متقیانو دی یعنی بنی اسرائیل ته موسی علیہ السلام دا حکم ورکو چې د ازمکه د فرعونیانو نه دا به الله هغه چاته ورکی چې بچا کې تقوا راشي او تاسو خپل ځان کې تقوا راولئ چې د ازمکه الله تاسو ته حواله کې تاسو میراث وګرځي قالو بنی اسرائیل ویل اوذینا تکلیفونه راغلي شي دي مونږ ته من قبل مخکې د دینه انت اتینا دا مخکې ستا د راتلونه من قبل انت اتینا مخکې ستا د راتلونه ومن بعد او وروستو ما د هغه څه نه جئتنا چې ته مونږ ته راغلي بني اسرائیل ورته وویل چې موسی علیه السلام ته لا پیدا نه وې دې فرعونیانو مونږ ته تکلیفونه راکول زمونږ بچیان به زمونږ په غېږ کې حلالول او چې ته کله رانې نو مونږ خو دا ظلم به او دا بربریت به ختم شي دا فرعون دی به یا سړی شي ایمان به راوړي او یا به الله په خپله توره باندې اوي غرق به کړي نو موسی علیه السلام ستانه مخکې هم مونږ ته دې خلکو تکلیفونه راکړي دي بچیان یې رالال کړي دي او اوس ستا د راتلو نه پس بیا فرعون اډر جاري کړی دی چې زه به د بني اسرائیلو الکان د دوی په غېږ کې حلالوم او جینګی به وله ژوندی پرېږدم نو دا بس چل کېږي قال عسى موسی علیہ السلام ته فرمایل عسى ربکم نږدې ده چې رب ستاسو به ان یهلک دا چې هلاک بکړي عدوکم دشمن ستاسو ویستخلفکم او تاسو به الله خلیفګان جوړ کړي فی الارض په ځمکه کې فینظر کیف تعملون پس ګوري به الله چې څنګه تاسو عمل کوئ موسی علیہ السلام ته یریږئ مو الله به ستاسو د دشمن هلاکوي
دی خو موسی علیه السلام ته فریاد وکړه چې ستا د راتلو نه مخکې موږ ته تکلیفونه راکړي شوي دي او ستا د راتلو نه وروسته بیا فرعون سکیم جوړ کړی دی بیا موږ ته تکلیفونه راکړي موسی علیه السلام ورته وفرمیل عسى ربکم نږدې دی چې رب ستاسو به ان یهلک عدوکم دا چې هلاک به کړي دشمن ستاسو زر ته بس نږدې را روانه ده ستاسو د دشمن به الله هلاکوي ویستخلفکم فی الارض او تاسو به خلیفګان جوړي د دې ځمکې نایبان به مو جوړي د ځمکې دا اختیار عارضي اختیار به الله تاسو ته درکوي نو بیا ورته موسی علیه السلام بیا متوجه کی فینظر پس ګوري به الله تعالی کیف تعملون چې څنګه تاسو عمل کوئ نو تاسو ما ویلو که انشاءالله دوه قسم امتحانات راولي که نه یو د غریبۍ او د مرض دویم د فراخۍ او د صحت په بني اسرائیلو باندې د یو قسم امتحان تیر شو موسی علیه السلام د یو قسم امتحان خو تاسو ورکو خو چې کله تاسو ته الله د ځمکې د اختیار حواله کړي ازادي د الله درکړي بیا به هم الله ګوري چې څنګه عمل کوي فینظر پس ګوري به الله تعالی چې کله ځمکې د اختیار د درکړي پراخي در باندې راولي صحت در باندې راولي نو فکیف فینظر پس ګوري به الله تعالی کیف تعملون چې څنګه تاسو عمل کوئ ولقد اخذنا الله فرمایي ولقد اخذنا په تحقیق سره مونږ ونیو آل فرعون فرعونیان بالسنین فقط صالح سره چې کله فرعون د موسی علیه السلام خبره اونه منله نو الله به لومبې عذاب د قات صالح راوست کات راغی باران نه کېدو فصلونه ټول تباه شو لومبې عذاب په د قات صالح راغی ونقص من الثمرات او په کموالي د میوو سره الله یې مونږ ونیول ونقص من الثمرات او په کموالي د میوو سره اخذنا مونږ ونیول آل فرعون فرعونیان بالسنین په قات صالح سره په کلونو په قات راغی باران نه کېدو ونقص من الثمرات او مونږ ونیول په کموالي د میوو سره چې باران نه کېدو نو فصلونه او میوې هم نه کېدې نو هغې کې هم کمې راغې دویم قسمه عذاب پیدا راغی لعلهم یذکرون دپاره دی چې دې نصیحت قبول کړي الله وی دې نصیحت قبول کړي ایمان راوړي خو بیا هم ایمان رانه وړو فاذا جاءتهم الحسنه پس هر کله به چې ورسېدو دوی ته خیر ښېګړه قالو نو د فرعونیانو به وي لنا هذه دا خو مناسبه و زموږ د شان سره چې کله به دې ته ښېګړه ورسېدله فصلونه به وشو څه خوشحالي به ورته ورسېدله د فرعونیانو به څه وي دا زموږ د شان سره مناسبه و دا بس زموږ شان داسې دی موږ د دې لایق وو چې دا خوشحالي به موږ ته رارسېدله موږ نیکان خلک یو وان تصبهم او کچرې وبرسېده دوی ته سیئة څه بدي څه تکلیف به ورته ورسېدو نو یطیرو نو دوی به بدپالي نیوله بموسی په موسی علیه السلام باندې ومن معه د موسی علیه السلام په ملګرو باندې او چېرته بېخیري به ورته ورسېدله کات به راغې بیمار به شو نو دوی به وي العیاذ بالله موسی علیه السلام او د موسی علیه السلام د ملګري سپیره دي دوی چې د کلې نه راغلي دي نو کات راغلی دی دوی چې د کلې نه راغلي دي نو هم بیماران شوي طاعون مرض را باندې راغلی دی او بدپالي به موسی علیه السلام او د هغه ملګرو پورې نیوله الله د هغې جواب ورکړو الله وی الا خبردار انما طائرهم بشکا سپیروالي د دوی مقرر و د فرعونیانو عند الله پنځ د الله تعالی باندې الله وی چې موسی علیه السلام موسی علیه السلام سپیره دی نه ملګري سپیره دي دا سپیروالي د دې په تقدیر کې دی دا د ظالمانو د وجې نه سپیروالي راغلي دي چې دوی د الله خبره او د الله د پیغمبر خبره ونه منله انما طائرهم بشکا سپیروالي د دوی مقرر و عند الله پنځ د الله تعالی باندې ولكن اكثرهم لا يعلمون لیکن اکثر د دوی نه پوهېدل بس کو دا نوې سبق سره لګو وایو وقالو او دوی به ویل د فرعونیانو مهما هر څه چې تره مهما تأتنا چې ته راوړې مونږ ته به په هغې سره من آیتن څه نشاني لتسحرنا د پاره دی چې ته سحر وکړي په مونږ باندې بها په هغې سره نو فما نحن لک نو مونږ نه یو لکه په تا باندې بمؤمنین ایمان راوړونکي موسی علیه السلام به چې کومه معجزه پیش کړله د فرعونیانو به ورته وي دا ته جادو کوې په مونږ باندې ته چې هر قسمه نشاني راوړې دا به ته د جادو دپاره راوړې د جادو په ذریعه باندې به یې راوړې مونږ په تا باندې ایمان نه راوړو موسی علیه السلام د حمار هغه د اژدها هغه معجزه چې اعصاب یې ورلړه کړه د هغې نه به اژدها جوړه شو لاس په ترخ کې کېښود هغه به د نور په شانتې ځلېد دا قسمه معجزې دا خو ساحرانو نه شوې راوړلې ځکه دا خو معجزې وي او تاسو ته ما ویلو چې معجزه هغې ته ویلی شي معجزه عاجزه کوونکې چې دا انسان هم عاجزه کوي پیرې هم عاجزه کوي یعنې معجزه هغه پیل ته ویلی شي
چې د هغې د کولو نه انسان او جنات انس او جنس دا دواړه ته عاجز وي هغه شان دي نشي کولی دې ته معجزه ویلی شي نو ته چې هر قسم معجزه راوړې دا مونږ نه منو ځکه دا ته مونږ باندې سحر کوي فرعونیانو او موسی علیه السلام ته فارسلنا نو الله فرمایي فارسلنا پس مونږ راولېږل علیهم الطوفان په دوی باندې طوفان دا به دریم قسمه عذاب دی یو به چې کوم دی کا صالح عذاب راغی دویم عذاب په د میوو او د فصلونو د کموالي راغی دریم عذاب چې دی فارسلنا علیهم الطوفان الله یې مونږ اولېږو په دوی باندې طوفان پرې راغی طوفان هر حاسس ته وایي چې هغه د احاطه کوي یو څیز یې راګیر کړی وي هغې ته طوفان ویلی شي نو بعضې مفسرین وایي چې دا د اوبو طوفان د اوبو طوفان به الله راوست بعضې مفسرین وایي لکه حضرت عایشه رضی الله عنها فرمایي چې دا د طاعون طوفان طاعون دا یو مرض دی په دې باندې راغلی وبا وه په هغې سره بس د مرګونو کثرت جوړ شو بس خلک مړه کېده په مخه باندې د مرګونو طوفان جوړ شو او دغه رنګې ابو قلابه رحمه الله فرمایي چې د دې نه مراد ننکی دي چیچک چې ورته وي ننکی وه چې مخکې په خلکو راوتلې نو په دې باندې ننکی راوختلې او د ننکو دا بیماري دا ټولو نه اول په بني اسرائیل فرعونیانو باندې راغلی او قبطیانو باندې نو دا به چې کوم دی راوختله د دې طوفان پرې راغی بهرحال هر قسمه طوفان چې پرې راغی نو الله پرې لومبی طوفان راوست خو مشهوره دا ده چې په دې د اوبو طوفان راغلی او طوفان پرې راغی د اسمان نه اوبه راوورېدلې او هر قبطي او فرعوني دې به چې ګرځېدو تر مری مری به ډوب ګرځېدو واړه به یې دقه شان د به بره نیولي وو په اوچت اوچت ځایونو به یې کېنولي وو د دې کورونه د اوبو نه ډک او د دې سره په یو ګاونډ باندې بني اسرائیلي پاتې کېدو د هغه کور ته اوبه نه تللی د دې کورونه به ډک وو د اوبو دا عذاب پې الله راوست هر قسمه عذاب به چې په دې باندې راتلو ور ورځې به عذاب د یو خالي نه راواخلي تر بل خالي پورې به دا عذاب او چې کله به عذاب راغی دی موسی علیه السلام ته سوال وکړو چې یا موسی علیه السلام الله ته سوال وکړه چې الله دا عذاب لري کړي نو موسی علیه السلام به سوال وکړو عذاب به دفع شو نو بیا به یو میاشته پورې د بل عذاب پورې وقفه وه نو چې کله به عذاب دفع شو دی بیا نافرماني شروع کړه چې موږ هسې ګپ لګو بیا به د موسی علیه السلام مخالفت شروع کړه الله به بل عذاب راوست نو الله به د طوفان عذاب راوستو او دغه طوفان د وجې نه دی چې کوم دی د ماشومانان خوب یې نشو کولی ګرځېدی نشو بس ولاړو په ځای باندې ډېر تنګ شو ور ورځې به د عذاب وچلېد موسی علیه السلام ته سوال وکړو موسی علیه السلام الله ته زاری او فریاد وکړو الله د عذاب دفع یو میاشته پورې دی په آرام ګرځېدو وي دا خو هسې ګپ و ځکه چې طوفان ختم شو نو خټې وې که نه ځمکه وتره وه نو هغې هر قسمه چې کوم دی میوه راوټوکوله نو دې وي دا خو زموږ دپاره د خیر ذریعه وګرځېدله ټوکې شروع کړې د الله عذابه پورې نو والجراده نو الله به مولخان مقرر کړل جراد قاطی مولخان په الله راوستل دا به څلورم نمبر عذاب راغی چې قاطی مولخان رالل نو بس ټول فصلونه ورله تباه کړ فصلونه به خواړه په یو پوله باندې به یو ونه د بني اسرائیلي او د فرعوني شریکه وه نو چې دا نیمه چې کومه د فرعوني حصه به هغه به قاطی مولخان وخوړله او دا نیمه به چې کوم دی پاتې نو د بني فرعونیانو د هغوی په فصلونو باندې تر دې پورې لیکلي دي چې د هغوی د کړکۍ دا ورونه دا چې کوم دی وخوړل د مولخان او دومره مولخانو چې په کور کې مولخان په بازار کې مولخان په دکان کې مولخان په جومات کې هر ځای مولخ دی بیا موسی علیه السلام ته سوال وکړو چې یا موسی علیه السلام مونږ ایمان راوړو په تا باندې خو زموږ دپاره د الله ته سوال وشي الله رنده عذاب لري نو موسی علیه السلام الله ته سوال وکړو او لخته راواغه سره خپل عصا په هغې به چې کوم دی اشاره کوله داسې مولخ په هغه طرف ته تلو چې دې طرف ته به اشاره کړو سبه داسې لړه سبه داسې لړه سبه چې کوم طرف ته موسی علیه السلام په خپل عصا باندې اشاره کوله مولخان به الوتل په مولخانو عذاب ته لرې شو نو چې کوم فصلونه بچ پاتې شي نو هغې فصلونه وکړل چې فصلونه وکړل نو دی یو میاشته پورې په آرام باندې نو بیا یې خندنې شروع موسی علیه السلام دی ستا خبره مونږ نه او مونږ ټوکې کولې نو والقمله الله په د سپږو عذاب راوست سپږې په سرونو کې سپږې وشوې او چې کوم فصلونه یې پاتې وو د قاطی مولخانو نه پاتې شي وو نو په هغې کې سپږی وشولې او چې کوم څاروي پاتې وو نو په څاروو کې چې کوم دی کونې وشوله په دې کې روږې او سپږې وشولې چې کومې دانې وې هغه له سپږو ووالې قمل دا سپږو ته هم ویلی شي سپږو ته هم ویلی شي روږو ته هم ویلی شي دا ټول په دې کې داخل دي
دا قسمه عذاب پر راغی نو په سر کې سپږی په ډوډۍ کې سپږی په هر یو څیز کې سپږی دی به خوب ته نه پرېښودل په سر کې به هم تغړې دی په جامو کې به هم تغړې دی بس دقه ټوله شپه او ورځ به په ناسته باندې نو بیا موسی ور ورځ به دا عذاب وچلې یو خالی نه والا بل خالی پوري بیا موسی علیہ السلام ته سوال وکړ موسی علیہ السلام الله ته سوال وکړ الله ته عذاب لري یو میاشه پورې بیا دی په آرام نو بیا خبرې شروع کړې دا موږ څه غپ لګو ایمان رانه وړو وضفادع نو الله به د سینځخانو عذاب راوس دور سینځخانو چې مبصرین لیکلي دي په ډوډۍ خوړه کنه او خولې ته بینونه ورلړه کوله نو به د سینځ خور دانګل خولې ته ولا نو پس وبو کې سینځخان په پيو کې سینځخان دی په لوخو کې سینځخان په بسترو کې سینځخان دی به خوب ته نه پرې خودل ور ورځ به د سینځخان ولا عذاب وکړي ور ورځ هر ځای سینځخ هر ځای سینځخ بیا موسی علیہ السلام ته سوال موسی علیہ السلام الله ته سوال وکړو دغه عذاب دې لري کو یو میاش بیا دی په آرام نو بیا ټوکی شروع کړی نو ودما الله به د وینې عذاب راوس په پيو کې وینا په اوبو کې وینا په سالن کې وینا تر دې پوري د دې ټولو عذابونو نه د بنی اسرائیل کورونه آزاد هغه کې نسین ځخانو نه پکې دغه په فصلونو کې روګي وي سپګي وي نه پاغي په جامو سر کې روګ سپګي وي هغه آزاد دغه رنګ وینم د فرعونانو په کورونو په اوبو کې وینا په پيو کې وینا په هر یو شي کې وینا او د بنی اسرائیل چې کورونه وو هغه کې وینا نه صفاو کوي ودی بلال بنی اسرائیل ته مخبل لوخي کې موږ له براکه هغه ول خپل لوخي کې وبرا واغست دغه د کور نه بدی وبراوړي نه کار به وبوي چې دی خپل کور تر ورسوي دا به وینا بیا به دغه په لوخي کې وبوي خو دی لوخي ته به واړو وینا دوره محتاج کړل فرعونیان چې دی بنی اسرائیل ته وی د خپل خلک وبرا واله زموږ د خلک راواچ هغه به خپل خلک وبرا واجه دا په خلک به وبوي خو دی دی خلک ته به ورواړه ولي هغه به ویني شو ور ورځ به دا عذاب وچلی بیا دوی آیا ایمان رانوړو نو فارسلنا نو موږ راولېږل علیهم الطوفان بدی باندې طوفان نو طوفان نه طاعون مراد کېدل شي او د اوبو طوفان دې مراد والجراد ملخان والقمل او سپګي والضفادع او سینځخان والدم وینا آیات دا نخوي مفصلات جدا نخ الله را لګل فاستكبر بزوی تو تکبر کو وکانو قوم مجرمین او دا یو قوم مجرم او ګناګار قوم ولما وقع پس هر کله چې واقع شو علیهم الرجز پدی باندې عذاب رجز عذاب دی ویل شي او د دینه مراد سید بن جبیر فرمایي چې دینه مراد طاعون دی چې دا بنی اسرائیل باندې راغلی او په یو ورځ باندې په بنی اسرائیل نه فرعونانو باندې او په یو ورځ باندې پکې او یا زره کسان دا چې کوم نه مړ شي په یو ورځ باندې او یا زره کسان ولما وقع پس هغه چې واقع شو علیهم الرجز پدی باندې الرجز عذاب قالوا دوی ویل یا موسی اے موسی علیہ السلام ادع لنا دعا غواړه زموږ د لپاره ربک د خپل ربنا بما په هغه طریقې سره عهد چې الله وعده کړی د عندک د تاسو سره دغه د قبل اولو په هغه طریقه باندې زموږ د لپاره دعا غواړه چې په هغه طریقه باندې د دعا د قبلې دو وعده کړل د سره الله لئن کشفت کوچریتا لری کو عنا زمونا الرجز د عذاب لنؤمنن نخامخ من ایمان راوړو لکه پتا باندې ولا نرسلن من بخشګو معك د تاسو بني اسرائيل سره هم آزاد کو پتا باندې ایمان راوړو فلما پس هر کله کشفنا چې لری کو من عنهم الرجز د دین عذاب الى اجل تر یوې نیټې پورې هم بالغوه چې دوی رسیدونکي وو هغه نیټې ته اذا هم ينكثون نو دغه وخت بماتول دوی واده خپل الله موسی علیہ السلام سره واده وکړه خو چې کله به عذاب لری شو نو فورا بدی خپل واده ماته کړ فانتقمنا الله من انتقام وغسمنهم د دوینا فاغرقناهم من غرق دوی لرا فی الیم بدریاب کې بانهم بوجه دی چې دوی کذبوا دروغ غنلیو بیااتنا زمون آیاتنا وکانو عنها غافلین او دوی د دینه به خبره واورثنا القوم او مونږ وارثان جوړ کړل هغه قوم الذين ها کسان كانوا يستضعفون چې هغه کمزوري غنل کېدل بني اسرائيل مشارق الارض مشرقي طرفونو د زمکه
د ځمکې د مشرقي طرفونو وارثان مو دغه کمزوري بني اسرائیل جوړ کړل ومغاربها او د ځمکې د مغربي طرفونو وارثان هم دغه بني اسرائیل جوړ کړل التي هغه ځمکه بارکنا چې موږ برکت اچولې دي فيها په هغې کې چې هغه د شام ځمکه ده چې هغه سر سبز او شاداب هم ده هر قسم میوه هم راټوکوي او په بلې طریقې سره پکې هم الله برکت اچولی دی چې هغه د انبیاو ځمکه ده په کې ډېر زیات انبیا علیهم السلام دفن دي وتمت کلمتو او پوره شوه وعده ربک الحسنه وتمت کلمت ربک الحسنه او پوره شوه ستا د رب ښایسته وعده الله دې سره کوم وعده کړې وه عسى ربكم ان يهلك عدوكم ما هدیر شو کنه عسى ربكم نږدې د چې رب ستاسو به ان يهلك دا چې هلاک بکړي عدوكم دشمن ستاسو نو دا وعده سره الله کړی و د بني اسرائیل موسی علیه السلام سره چې الله به دې دشمن هلاکي او د ځمکې د خلافت دا به د بني اسرائیل د حواله کیږي نو دلته الله خپل وعده پوره کړه ویستایله چې الله خپل وعده تاسو سره کړی الله پوره کړه تاسو له د ځمکې بادشاهي او د ځمکې خلافت درکو وتمت کلمت ربک الحسنى او پوره شولا وعده ستا د رب هغه ښایسته وعده علی بني اسرائیل په بني اسرائیل باندې بما په سبب د هغه سو صبرو چې دي صبر کړو ودمرنا او هلاک کړو مونږه ما هغه سو کان یصنع چې جوړول فرعون وقومه او قوم د فرعون وما او هغه سو کانو یعرشون چې دوی اوچتې بنګلې جوړول هغه ارس الله نیست او نابود کړل تباہ او برباد کړل فرعونیان چې کوم سيزونه دغه کړو په دې باندې عذاب راغی او هر څه ول الله نیست او نابود کړل په دې باندې بدا عذابونه راتلل اخره کې موسی علیه السلام په دوی باندې چې کله موسی علیه السلام خبره دی اونه منله نو الله جل شانه په دې باندې د شپې عذاب راوس د شپې په دې عذاب راو چې کله د نیمه شپه شو کنه نو په هر کور کې د هر سړي چې کوم مشر زوی هغه مړ شو په هر کور کې د هر سړي چې کوم مشر زوی په نیمه شپه کې هغه مړ شو نو دا قبطیان شو فرعونیان دي د خپل مړو باندې شول او موسی علیه السلام د الله حکم کو ته په نیمه شپه کې وځي موسی علیه السلام خپل بنی اسرائیل د خپل ځان سره واغستل او روان شو دی چې کله بحر قلزم ته ور ورسېدل دلته کې فرعونیان وی چې زمونږ بزدوران شو زمونږ غلامان چې قبرونه وګني مړي را لولمبي نو چې تحقیق یو کو بنی اسرائیل خو دی د شپې نو فرعون او د فرعون لخر دا غون چې کم دی پسې شو نو مه د دریاب راغی بحر قلزم شاته پس فرعونیان را ورسېدل بنی اسرائیل موسی علیه السلام دی چې یا موسی علیه السلام مه د دریاب راغی شاته فرعونیان را ورسېدل سبقو نو موسی علیہ السلام ته فرمایل ان الله معي الله زما سره دی الله زما سره دی او نبی علیہ السلام چې کله دا کافران ابوبکر صدیق رضی الله عنه ولیدل ابوبکر صدیق رضی الله عنه د الله پیغمبر کافران خو ورسېدل نبی علیہ السلام ته فرمایل ان الله معنا الله زمون سره دی الته موسی علیہ السلام وی الله زما سره دی او نبی علیہ السلام فرمایي الله زمون سره دی نو چې کله مه د دریاب راغی شاته فرعونیان رالل موسی علیہ السلام دی ان الله معي الله زما سره دی موسی علیہ السلام ته الله حکم کو دا کونټه د دریاب لرا پرې دا نو چې هغه خپل امسا د دریاب لرا پرې خودله نو 12 لارې به جوړې شولې نو بنی اسرائیل دی 12 قبیلیو ځکه د یعقوب علیہ السلام 12 او بچیانو او هر یو نه جدا قبیله جوړه شوی نو 12 قبیلیو نو 12 واړه قبیلې په 12 واړو جدا لارو باندې په هر لار باندې یو قبیله روانه شو مفسرین لیکي چې د بنی اسرائیل اخیری سړی دریاب نه ور اوته وچتا او د فرعونیانو اخیری سړی دریاب ته را داخل شو الله حکم وکړ دا دریاب ته ورځه او فرعون خلکو ته د لارې خما ته جوړ شي زه خدای ما نو باندې چې څنګه د دریاب منځ شو الله حکم وکړ ورځه دریاب پراغه ټول فرعونیان نیست او نابود او د فرعون دا ډانچه د چکم دی اوجه ته وباسي نو دغه هغه واقعیا بیانې وجاوزنا او پورې وستل مونږ به بني اسرائیل البحر په سمندر باندې فاتو دوی ورغلل
على قوم بيودس قوم باندې يعكفون شغي عبادت کولو على اصنام دبوتانو شغوي عبادت کولو على اصنام دبوتانو لهم د دوی لپاره قالوا دوی ویل د بني اسرائيل ویل دي چې کله پورې وتلو دوی چې وکړه خلک لګیو د بوتانو عبادت وکاو دا بني اسرائيل موسی عليه السلام یې موسی عليه السلام دا خلک د بوتانو د خپل معبودانو عبادت کی زموږ د پروم د یو بوت جوړ کا چې موږ دغه عبادت موسی عليه السلام د جاهلانو خبرې نو فاتوا راغل على قوم بيودس قوم باندې يعكفون على اصنام لهم شغوي عبادت کول د خپل بوتانو د خپل خدایانو قالو د بني اسرائيل ول یا موسی عليه السلام اجعل لنا جوړ که زمونږ د بار الهن یو خدای یو بوت کما لهم الهه لکه څنګه چې د خلکو د بار خدایان دي د کشن یو خدای زمونږ د بار جوړ قال موسی عليه السلام او فرمایل انکم قوم بشک تاسو دسی قوم یې تجاهلون جهالت کو جاهلانو خبري مګر سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله